فضائلم ډیر راغلی ښا. یو روایت کې راځي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، د خپل کورونو نه قبرستان ما جوړوي. دې حدیث ته خیال کوي نو د خپل کورونو نه سم جوړوي قبرستان. کم یو کور چې پای کې سورۃ بقره لستی کیږي اله شیطان نشي داخلي دی. رواه مسلمون فی صحیحه. څنګه نبی سلام فرمایي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، د قبرونو د کورونو قبرستان مه جوړوي چې تاسو په کور کې اړو تلاوت نه کوي. معلومه ده تلاوت ځای قبرستان نه دی ګوره ښا. بعض خلک تلاوتونو د قبرستان ته ځي. پیغمبر وی د خپل کورونو قبرستان مه جوړوي. کم یو کور چې پای کې سورۃ البقره لستی شي لا يدخله الشیطان، ایت شیطان نشي داخلي دی. بل روایت کې راځي تعلموا سورۃ البقره، سورۃ البقره زدکه فإن اخذها برکۃ، د سورۃ البقره حاصل اول برکت دی. وترکها حسرہ، د دې پر خودل دا افسوس دی. ولا یستطيعها البطل، باطل پرست د دې د مقابله طاقت نشي لرلی. د سورۃ البقره ولکنا باطل پرست د دې د مقابله طاقت دا نشي لرلی. د سورۃ البقره مخکې سره ربطم ذکر شو، امتیازاتم ذکر شو او داویم ذکر شو. اوس اولی کې د سورۃ البقره خلاصہ. سورۃ البقره دا سلور حصے دا. سورۃ البقره سلور حصے دا. اولا حصہ کی توحید دے، دویمہ کی رسالت دے، دریمہ حصہ کی جہاد دے او سلورمہ کی انفاق دے. سنگ مولیکل سورۃ البقرہ سلور حصے دا.